نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه سره خوا کې په غولي کې ناستو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاس نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته راوستو. اذا الله پاک پیغمبر دا زما پلار دی او مسلمانېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هلا ترکت الشیخ فی بیتی، دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرې خود دوره تکلیف تی ورلور کو چې د لاس دی نیولې دی او زما خواله دی راوستو. کور ته بدی کور کې بدی پرېخه وو زبد د خواله درغلی او مودې به مسلمان شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول الله هو احق ان يمشي الیک، د ډیر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې. زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانېږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویله او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا و، ویښته یې سپین شي و، ږیره یې سپینه شي و، مخ یې چورړي چورړي شي و، بالکل بوډا و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله، په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه خو وی توره نکریزه پې چرته ونه لګئ، توره نکریزه پې چرته ونه لګئ، ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي. بل رنگ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنگ ورکول دا جایزو نه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي، نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه، وی ابو بکر مبارک شه هغه پلار دی مسلمان شو، پلار دی مسلمان شو مبارک شه. ابو بکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دی په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات ته رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته، یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم، ډیر زیات خوشاله یم، ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې، زما زړه ته سکون را ورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه. خو د الله پاکه پیغمبره کو چېرته ابو طالب مسلمان شوی وی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. کو چېرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوی وم. ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی وی په هغې به ستا سترګې یخې شوې وي، په هغې به ته خوشحاله شوی وي، ستا زړه ته به سکون راغلی و. د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه. نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابو بکر رضی الله تعالی عنه پلار هم څه شو مسلمان شو، ابو قحافه.